بسم الله الرحمن الرحیم. ان حرف توکید و نصب. ان دا حرف تاکید دی او حرف نصب دی، یعنی اسم لا نصب ورکی، مبنی علی الفتح، مبنی دی په فتحه. یوم اسم ان، یوم چې دی دا اسم د ان دی، منصوب دا منصوب دی، و علامت نصبه الفتحه، علامت د نصب د دی فتحه ده، و هو مضاف او دا یوم مضاف دی الفصل ته. الفصل مضاف الیه مجرور، الفصل مضاف الیه دی مجرور دی، و علامت جره الکسرة، او علامت د جر پدی کی کسره ده. کان فعل ماض، او کان فعل ماضی دی، ناقص او فعل ناقص دی، مبنی علی الفتح، دا مبنی دی په فتحې سره. و اسمه، او اسم د دې کان چې دی ضمیر مستتر، اغا ضمیر مستتر دی جوازن په استتار جوازی سره. تقدیره هو، چې د هغې تقدیر دی هو. میقاتا خبر کان، میقاتن دا خبر د کان دی، منصوب منصوب دی، و علامت نصبه تنوین الفتح، او علامت د نصب پدی کې تنوین دی کم چې د فتحې په شکل کې لیکلی دی. و جملة کان و اسمها و خبرها، او دا ټول کان او د دې اسم او د دې خبر فی محل رفع، دا په محل د رفع کې دی. خبر ان، او دا خبر د ان د پاره جوړیږي. یوم ظرف زمان منصوب، یوم دا ظرف زمان دی او دا منصوب دی، و علامت نصبه الفتحة، او علامت د نصب د دې هغه فتحه ده. ينفخ فعل مضارع، ينفخ فعل مضارع دی، مبنی للمجهول، او دا د مجهول صیغه ده، مرفوع، او مرفوع فعل مضارع ده، خالی ده د عوامل ناصبه جازمه نه. و علامت رفعه الضمه، علامت د رفع پدی کی اغه ضمه ده. فی حرف جر مبنی علی السکون، فی دا حرف جر دی مبنی دی په سکون باندې. السور اسم مجرور بفی، او السور چې دی دا اسم دی مجرور دی د فی د وجه، و علامت جره الکسرة، علامت د جر پدی کی کسره ده. فتأتون الفاء حرف عطف مبنی علی الفتح، فا دا حرف عطف دی مبنی دا په فتحه باندې. تأتون، تأتو فعل مضارع، دا فعل مضارع دی مرفوع او مرفوع دی، و علامت رفعه ثبوت النون، او علامت د رفع هغه ثبوت د نون اعرابی دی. لانه من الافعال الخمسه، ځکه دا تأتون صیغه د هغې پنځو افعالو نه ده په کومو کې چې آخر کې نون اعرابي راځي په فعل مضارع کې. و واو الجماعت، او و د جمع ضمیر متصل، دا ضمیر متصل دی، مبنی علی السکون فی محل رفع، دا مبنی دی په سکون باندې او په محل د رفع کې دی. فاعل ذکا فاعل دی. افواجا حال منصوب، افواجا دا حال دی منصوب دی، و علامت نصبه تنوین الفتح، او علامت د نصب د دی چې دی نو هغه تنوین د فتحې په شکل کې دی. وفتحت الواو، او په وفتحت کې و حرف عطف، دا حرف عطف دی مبنی علی الفتح، مبنی دی په فتحه. وفتح فعل ماض، او فتح فعل ماضی دی مبنی علی الفتح، مبنی دی په فتحی. وهو مبنی للمجهول، او دا د مجهول صیغه ده. والتا، او تا تا التانیث، دا تای تانیث ده. حرف، حرف دی مبنی علی السکون، مبنی دی په سکون. الذي حرک بالکسر، هغه چې حرکت ورته ورکړی شوی دی د کسرې، او دا سکون په حرکت د کسرې بدل کړی شوی دی. منعا لالتقاء الساکنین، دا پارا د ختمولو د التقاء ساکنین. دا غي وجه دا ده و فتحت کې دا اخر کې تا ساکنه و، او السماء کې دا حمزه وصلی ده، نو دا په درج د کلام کې ساقطه شوه، نو تا او سین دا یو ځای رال. او سین مشدد دی، او مشدد حرف کې اولنی ساکن وي، نو لومبی سین ساکن دی، د دې اجتماع رااله د تای ساکنه سره، نو اجتماع ساکنین د ختمولو د پاره تا ته حرکت د کسرې ورکړی شو. وفتحت السماء، داسې شو. السماء نائب فاعل،
السماء نائب فاعل دی مرفوع دی و علامت رفعه الضمه او علامت د رفع هغه دی ضمه ده. فکانت کی الفاء فاچ دا حرف عطف دا حرف عطف دی مبنی علی الفتح دا مبنی دی په فتحی وکان او کان فعل ماض دا فعل ماضی دی ناقص او فعل ناقص دی مبنی علی الفتح مبنی دی په فتحه. والتاء تاء التانیث او تا پدی کانت کې دا تای تانیث دا حرف مبنی علی السکون دا حرف دی مبنی دی په سکون. و اسم کان او اسم د کان ضمیر مستتر جوازن اغا ضمیر مستتر دی په استتار جوازی سره. تقدیره هي دا اغی تقدیر چې دی نو اغا هي دی. ابوابا خبر کان او ابوابا دا خبر دی د کان منصوب او منصوب دی و علامت نسبه تنوین الفتح او علامت د نسب پدې کې تنوین د فتحې په شکل کې دی. وسویرت پدې کې و حرف عطف دی مبنی علی الفتح مبنی دی په فتحې او سویرا فعل ماض دا فعل ماضی دی مبنی علی الفتح مبنی دی په فتحې و هو مبنی للمجهول او دا د مجهول صيغه ده. والتا او دا تا په سویرت کې تا او تانیث دا تا تانیث دا حرف مبنی علی السکون الذي حرك بالكسر دا هغه حرف دی چې مبنی دی په سکون او دا بیا سکون بدل کړی شوی دی په حرکت د کسری منع لالتقاء الساکنین د التقاء ساکنین د ختمولو د پاره. دا وجه دا د سویرت کې تا ساکنه د الجبالو کې حمزه وصلی ده په درج د کلام کې ساقط شوه نو دا تا ساکنه او په الجبالو کې لام ساکن دا یوځای شو نو د اجتماع ساکنین د ختمولو د پاره په سویرت کې تا کسره ورکړی شوه. الجبال نائب فاعل مرفوع الجبال دا نائب فاعل دی مرفوع دی و علامت رفعه الضمه علامت د رفع د دی اغه ضمه د لام ده. فکانت دی کې الفا چې دا حرف عطف مبنی علی الفتح دا حرف عطف دی مبنی دی په فتحی وکانا او کان فعل ماض ناقص مبنی علی الفتح کان فعل ماضی فعل ناقص دی مبنی دی په فتحی. والتاء تاء التانیث فکانت کې تا تانیث تا حرف مبنی علی السکون دا حرف مبنی دی په سکون. و اسم کان ضمیر مستتر جوازن او اسم د کان اغا ضمیر مستتر دی په استتار جوازی سره. تقدیره هي تقدیر دای هي دی. سرابا خبر کان منصوب او سرابن دا خبر د کان دی منصوب دی و علامت نسبه تنوین الفتح او علامت د نسب د دی اغا تنوین د فتحې په شکل کې دی.